او ترتیب نزولهم یو او یم نمبر سورت ته نازل دی رست د سورۃ النحل نا کلمات د دې سورت چې 223 دي حروف د دې سورت چې 923 دي په دې سورت کې واقعه د نوح علی السلام بیانېږي څه د پاره تشریع بالتبلیغ د پاره وګوره څومره سختۍ تیر کړ نوح علی السلام بیا هم دعوت نه پرېښې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم علامه قرطبي وی چې دعوت به ورکول او يرول به دي قوم لرا چام دعوت قبول نکو وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه وهل بدي قوم دي نوح عليه السلام لرا تردي چې بهوش بشو باب نوح عليه السلام دا دعا کوله ربي اغفر لقومي اله معاف کی قوم زما فانهم لا يعلمون دي نه پويږي ان يقينا من ارسلنا لقل نوح عليه السلام چاتم لقل الى قومه قوم فلرا وقلنا لهم ويلي ومنغ دا تقديرات ويلي ومنغ دي لرا دي نوح عليه السلام لرا ان انذر دا چې ويروا قومك قوم فلرا من قبل وړاندې د دینه یاتیم دا چې را بشیدی لرا عذاب الیم دردناک په دنیا کې په طوفان سره او په آخرت کې عذاب الیم چې جهنم دی ويروا دی لرا قال نوح عليه السلام يا قوم زما دعوت چني نوح عليه السلام يا قوم زما إني يقينا زچما لكم تاسو د پر نذير من مخوف يرون کې مبين خرا پدې خبره باندې راغله من عبد الله دا چې عبادت د الله تبارک وتعالى او کیا واتقوه ويرګي دي الله تبارک وتعالى نا واطيعون من واطيعوني اطاعت او کې زما هغه چې زسوي ما ومنیا فاني رسول الله اليكم زقينا زچما رسول د الله يم تاسو راغله يما جواب امر سشره کتا سو زما دعوت اومنلو د الله عبادت مو شروع کو د بوتانو عبادت مو پر خدا صرف د الله نه ويریږي تاسو جواب امر دار یغفر لكم بخنبو کی تاسو لرا من ذنوبکم من تبعیض دین باز د گناهونو تاسو نه دلته من تبعیض د پر ول راغی زکه چې الله تبارک وتعالى حقوق العباد نه معاف کیا حقوق الله معاف کیا من ذنوبكم باز د گناهونو استاسنا ويؤخركم او رستب کی تاسو لرا دنیاوی عذابونه شدایدونه بموساتی الى اجل مسمى ترنیټی معلومه پوره ان اجل الله یقینا نیټه د الله تبارک وتعالى اذا جاء کل چراشی اذا جاء الموت کل چراشی مرګ لا يؤخر نبرست کول شي دا نیټه بیا ګوره امکان د ایمان هم نشته ایمان راوړی ګوره لو کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ فقبلوا دعوتي زما دعوت قبول کیا نو قوم تکذیب وکړو 950 کاله تیر شو دعوت وچورول نوح علیہ السلام ګیله کوي قال و نوح علیہ السلام رب زما اني يقينا زچم دعوت ورکړو ما قوم پلرا لیلن د شپې و نهار نو د ورځې کل عقیدی طرف ته فلم يزدهم پس زیاد نکړه دی لرا دعای دعوت زما دلته دعا په معنا د غختلو باندې نه دی ګوره چې ګینه ما څه غختیو دین نه دلته دعا نه مراد دعوت ته فلم يزدهم پزياد نکړه دی قوم لرا دعای دعوت زما الا فرارا مگر د جهته د تیختینا یعنی تباعدا من الايمان لري ایمان نه لري والد حق نه نورم لري شولا د هلاکت دعا کوي وإني يقينا ما كلما دعوتهم كلب مچ دعوت ورکول دی لره لتغفر لهما دې د پاره چې بخنو کیت دی لره یعنی دعوت می ورکول ال ایمان طرف ته صحیح عقیدی طرف ته ځکه چې دې د پاره چې ته بخنو کې دی لره جعلوا غرزول بدی اصابعهم کو تخپل فی اذانهم پغونو خپلو کې صدا پاره لالا يسمعوا دعای دې د پاره چې و نری دې دعوت زما دې غونو کې به ګوته ورکی واستغشوا او راخ قلبي ثيابهم جامع خپل لره په مخونو باندې ځانونه به پټ کړه لالا يروني د پاره چونه ګوري مالره واصروا دوام او استمرار به کولو مشواله به کولو په کفر باندې واستكبروا تکبر به کولو درولو د ایمان نه استکبارا په تکبر کولو سره په لوی کولو سره اغبل ذکی چوي بل صورت کې انؤمن لك انؤمن بك نوح عليه السلام ته آیا مونږ ته باندې ایمان نوړو
واتبعك الارذلون تابعداري کړي ستا خو هغه رذیل خلق والعیاذ بالله غریبانو ته ویل. ثم بیا نوح علیہ السلام وین یقینا ز چم دعوتهم دعوت می ور کدی لره جهارن په جهر باندې. ابن عباس سے وی پوچت आवाज باندې. ثم بیا یقینا ز چم اعلان تو اعلان می وکړو په عام مجالسو کې لهم دی لره واسررت پټ پټ دعوت می هم چولولو لهم دی لره اصرارا معنا پټ چلولو سره فردن فردن یعنی مجالس عامو کې هم ما دعوت چلولو او په مجالس خاصو کې هم ما دعوت چلولو کورونو ته ورپسې ورغلما. دی چې کله تکذیب وکړو د نوح علی السلام نسبت د دروغ وکړو نوح علی السلام ته الله تبارک وتعالى په دې باندې باران بند ک د دې د بیبیانو د رحمونه شند کړ سلوخ کاله پورې مالونه هلاک شو او زمانه نه کېده. نوح علی السلام تراغل فریادونه شروع کړه. نوح علیہ السلام ورته بیا وی فقلت ما ویلا نوح علیہ السلام وی استغفروا بخنوا علی ربهم درقبلنا عن الشرك د شرکنا انه یقینا درب کان د غفارا بخون کې ذات ده دا داسې ذات ده. فقلت استغفروا جواب امر ده. یرسل السماء چرالی کی باسمان لره یعنی باران لره علیکم پتا سبحانه مدرارن پشیبو شیبو باران سرا ويمددكم زیاد بدر کی تاسو لرا باموال مالنا وبنینا وبزامنا خو شرط د استغفار دی ګوره. ويجعل لكم وبغرزي تاسو لرا په دنیا کې جنات باغونا ويجعل لكم وبغرزي تاسو لرا انهارا ولی مالکم سچل دی تاسو الله ترجون من الله تعتقدون چقیدنا ساتي تاسو لله خاص الله لرا وقارا د عزت او د کبریا د لوی. ابن عباس سے وی مالکم لا ترجون لله وقارا مالکم لا ترون لله عظمه سچل د تاسو لره چې نګوري الله تبارک وتعالى ته په لوی سره. سعید بن جبیر سے وی مالکم لا تعظمون الله حق عظمته سچل د تاسو لره چې تاسو تعظیم نکوي د الله تبارک وتعالى په حق تعظیم سره. وقد په تحقیق سره خلقکم پیدا کړی تاسو لره اطوارا منا رنگ رنگ یو حال نه بل حال ته یعنی نطفه بیا ټوټه د وینې شي بیا ټوټه د غوښې شي دا رنګي بیا د لډو کې جوړ کړه بیا ډوکو ته د غوښه واچوله بیا ورکوټه پیدا شي څوک 1 کیلو وي څوک 2 کیلو وي. ثم انشأناه خلقا آخر الته فتبارك الله احسن الخالقين پس مبارک ذات دی الله تبارک وتعالى احسن الخالقين احسن د خالقینو دی. وقد خلقكم یا پیدا پتاخی سره پیدا کړی تاسو الله تبارک وتعالى اطوارا منا رنگ رنگ انواعا قسم قسم ضعيف او قوي صحيحا وسقيما سوق صحيح سوق بیماری سقيم بصيرا وضريرا سوق لدن کې سوق وړوندوي فقيرا غنيا فقير وي سوق غني وي سوق ګډ وي سوق صحیح وي. وقد خلقكم پتاخی سره پیدا کړی تاسو الله تبارک وتعالى اطوارا منا رنگ رنگ. الم تروا یا ندی کتلی تاسو کیف خلق الله څنګه پیدا کړی الله تبارک وتعالى څنګه پیدا کړی الله تبارک وتعالى 7 سماوات واسمانون دلائل عقلیه دي طباقا طبقي لاندې باندې بازي د پاسا. وجعل القمر الله تبارک وتعالى ګرځول القمر سپوږمۍ لرا فيهن پدې کې نورا وجعل الشمس او ګرځول الله تبارک وتعالى نور لرا سراجا من مصباحا دیوا رڼا ورکون. والله تبارک وتعالى انبتكم من انشا اصلكم پیدا کړی اصل تاسو یعنی کس تاسو آدم علیہ السلام د سنا من الارض دزمکن نباتا فپیدایش سرا ثم بیا یعیدکم واپس برا ګرځي تاسو لرا الله تبارک وتعالى فيها پدغزمک کی عند موتکم بالدفن پنیز د مرګ تاسو په دفن سره واپس مکه کې خښ شي کنه تاسو. ويخرجكم راو باسب تاسو لرا الله تبارک وتعالى په ورځ د قیامت د دې ځمکې نه اخراجا په وسترو سره بعث د پر یعنی جزاګانې بدر کې کبد اعمال مو کړی وي جهنم کې نیک اعمال مو کړی وي جنت. والله تبارک وتعالى جعل لكم ګرځوي تاسو لرا الارض ځمکه بساطا من فرش د ځمکې د تفرج جوړ کړو ګورم چې ګرځي تاسو صدا پاره جوړ کړی د ځمکه
فرش لتسلكوا لتذهبوا دي د پاره چې تګ را تګ کوي تاسو منها علیها په د غزمکه کې یعنی سبلن پلار او فراغ فجاجا من واسعه ففراخو کې اوس نوح علیہ السلام شکایت کیا الہ زمان دی قوم نا فرمانیو کا قال نوح علیہ السلام ربي رب زما انهم یقینا دی قوم زما عصوني نا فرمانیو کړه زما یعنی لم يجيبوا دعوتي زما دعوت قبول نکړو واتبعوا تبدار کړي دي کشرانو من دا مشرانو چې مالدارو لم يزيده زیاد نکړه دي لره مال ددي ماله مال ددي وولدوا اولاد ددي الا مگر خسارا د جهت د نقصان ورته زیات کو ومکروا فریبون جو کړیو دي روساو مکرن فریبون سره کبارن من کبیرن عظیما لوی مکرونه جو کړیو وقالوا وإذا مشران دي كشران تا إله لا تذرن مپریک دا یا مشران دي کشرانو تسوية لا تذرن لا تتركن مپریک دا تاسو آلهتكم من عبادت آلهتكم عبادت د بوتانو تاسو ولا تذرن او مپریک دا تاسو دا مشران کشرانو تو ودن ود بدلرا يعني عبادة ودن عبادة ودن عبادت د ود بود لره مپری دی دا مشران کشران ته وي چې د سړی په شکل کې دا بود دی جوړ کړو ولا سوعن مپری دی تاسو عبادت د سوا بوت د خزي په شکل کې دی جوړ کړو دا ولا يغوث او د مشرانو کشرانو ته ویل مپری دی عبادت د یغوث بوت چې د زمری په شکل کې جوړ کړو ويعوق دي مشرانو بکشرانو تویل مپریک دی تاسو ويعوق د یوق بوت عبادت مپریک دی د اس په شکل کې جوړ کړي ونصر او مپریک دی مشرانو بکشرانو تویل مپریک دی س نصرن د نصر بوت عبادت د ټپوس په شکل کې جوړ کړي دا 15 بوتان ذکر شو په هر زمانہ کې دغه 15 بوتان مشهور دي لکه هندستان کې هم په دې شکل باندې بوتان جوړي دا 15 شکل خو نامي ورته مختلف ورکی او دا چې دا شیعاګان بعضی د پرې منبرګه کې د اسونو شکلونه جوړ کی او دا هم د دې اصل کې دي ته د مشرکانو ته د خدمت کوي نوح علیہ السلام وقت پتاخی سره ضلوا گمراه کړي دي مشرانو یا گمراه کړي دي بوتانو کثیرن ډیر خلق لرا یعنی په سبب د بوتانو ډیر خلق گمراه شوی لا ولا تزد الظالمین نهدا مزات الہ ذخیره اوس کوي الظالمین ظالمانو ته الا مگر ضلالا هلاکت عذاب ورته ورکه الى اخره یو کا مما خطيئاتهم من سببي په سبب ما مصدریه ده په سبب د خطایانو د دی باندې په خطاګانو د دې باندې چې شرکونه کړی دي اغرقوا غرق کړي شو به طوفان په طوفان سره په سبب د شرک د دې اغرقوا غرق کړي شو به طوفان په طوفان سره فادخلوا پس داخل کړي شو دي نارن اور لرا فتعقيب مع الوصل فتعقيب مع الوصل د پر راځي یعنی متصل داخل کړي شو اشاره عذاب قبر تدا رد پچا باندې پرويزيانو عثمانيانو باندې چې عذاب قبر نه مني صرف قران مني نو دغه ځای ورته پیش کوي فادخلوا پس داخل کړي شو نارن اور ته فلم يجدوا پس دي مندن کړلهم منا الی انفسهم نفسون خپل د پاره من دون الله بغیر د الله نه انصارا سوق مددگارا وقال نوح عليه السلام ربي رب زما لا تذر مپریک د الارض پزمک باندې من الكافرین د کافرانو د یارن یو جاندار یو سودن کې ملاه مپریدا انک یقینا تچین تذرهم پریک دی تدیلرا کچره پریک دی دیلرا یضلوا دی گمراه کئ عبادت بندگان ستا ولا یلدون نزیگی دی الا مگر فاجر لرا کفارا لوی کافر لرا دا علم نوح علیہ السلام ته الله ور کړو چې دا نور بدینه سوق مسلمان نه پیدا کیږي ټول به فاجر پیدا کیږي رب رب زما اغفر لي بخنو کی ول والدیا والدین زمالرا مور پلار زمالرا ولمن امام بغوی سوی وکانه مؤمنین مور پلار مؤمنانو ولمن او چا د پر بخنو کی دخل چې داخل شي بیت یا کور زماتا یا مراد تینا مسجد زماتا عبادتگاه زمات یا سفینه کشته زماتا اغه ته هم بخنو کې مؤمنن چې پاله کون دغه کې مؤمن وي
وللمؤمنین اوس عام دعا کی تر قیامت پورې مؤمنانو ته پاره وللمؤمنین دارنګي بخنو کلا د پاره د مؤمنانو سړو والمؤمنات یو د پاره د مؤمنانو خزو ولا تجد الظالمین مزاتلا ظالمان لره الا مگر تبارا هلاکت ورته زیات کی وخسرانا او نقصان فاستجاب الله دعاه فاهلكهم بس الله تبارك وتعالى دعا د دې قبول کړه نو هلاکی کړه